بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سره زیم محمد فهیم. د خیبر پختونخوا بلدیاتی نمائندگان چې کله نه راغلي دي، اول ورته پاکستان تحریک انصاف فنډ نه ورکول او اوس د پاکستان تحریک انصاف تلو نه پس نگران حکومت هم هغوی ته فنډ نه ورکوي او هغوی مجبوره دي چې کله یو در ته لاړ شي او کله بل در ته. او دې حوالې سره د هغوی یو اجلاس هم وشو صوبایي حکومت سره، چې کې نگران وزیر بلدیات، نگران وزیر ترقی او منصوبه بندی او نگران وزیر قانون دا ټول پای کې موجود وو، دغه ډپارټمنټ سیکرټریز هم موجود وو او هغوی همدغه مطالبه کوله چې موږ ته اختیارات او فنډز راکې. خو صوبایي حکومت ځان لا دغه ګیله لري، دغه فریاد لري چې هغوی سره خو ځان دپاره فنډ نشته، تاسو ته به څنګه فنډ درکو، موږ سره تنخواګانو دپاره پیسې نشته، نو موږ به بلدیاتي نمائندګانو ته فنډ څنګه ورکو. که موږ صورتحال وګورو په خیبر پختونخوا کې، نو خیبر پختونخوا حکومت دا ګیله لري چې د هغوی تقریبا 300 اربو روپو نه زیاتې پیسې وفاقي حکومت ته بقایاجات پراته دي او وفاقي حکومت هغه فنډز هغوی لا نه ورکوي. لګیا دا صوبې خپل حق دی چې کوم هغوی سره هلته پاتې شوی دی او وفاق دی چې موږ سره پیسې شته دی نه، نو وفاق چې کله صوبې له فنډ نه ورکوي نو صوبه مخکې بلدیاتي نمائندګانو ته فنډ څنګه ورکړي. خو بهرحال دغه بلدیاتي نمائندګان د هغوی دپاره صوبایي فائنانس کمیشن کې 41 ارب روپے منظور شوي دي، چې په هغې کې 4 ارب روپے د خیبر پختونخوا دغه بلدیاتي اضلاع دپاره دي او 37 ارب روپے د خیبر پختونخوا بندوبستي ضلعو دپاره دي، چې په هغې کې تر اوسه پورې دغه نمائندګانو ته 1 روپے هم نه ده جاري شوی، کم چې 3% په دغه NFC کې PFC کې چې کم 3% فنډ د وزیر او د وزیر اعلیٰ کېږي، وزیر خزانه 1% او وزیر اعلیٰ 2%، هغه فنډ محمود خان صاحب او تیمور جګړه صاحب استعمال کړی دی، هغوی خپلې پیسې لګولې دي. خو دغې خلکو دپاره هغوی سره پیسې نه وې. پاکستان تحریک انصاف چې کله حکومت هغوی دا دعوه لرله چې موږ تقریبا دغه دسمبره پورې نیمې پیسې ورکوو، ټولې موږ نشو ورکولی، دغه 20-21 ارب به موږ ورکو چې پای باندې کار روان شي، خو ټولې موږ نشو ورکولی. خو پاکستان تحریک انصاف حکومت لاړه او د هغوی حکومت جنوري کې تلو نه پس تقریبا دغه 15مه میاشت اوس شروع کېدو والا ده، 4 میاشتې برابرېږي چې هغوی هغه فنډ د نگران حکومت هم جاری نه که او نگران حکومت هم دغه کوي چې موږ سره خو پیسې نشته چې موږ دغه فنډز جاری کو. که موږ وګورو په خیبر پختونخوا کې دې وخت کې یو مالي بحران سره مخ ته صوبه او صوبې سره خپل خرچه چلولو دپاره هم پیسې نشته. دغه تنخواګانې که موږ وګورو نو هغه هم روزانه یو نه یو سایډ ته هغه تنخوا لیټ کېږي، ډیلې کېږي. او که بل خواته موږ وګورو نو چې کوم دې وخت کې زموږ آپریشنز دي هغه هم معطله دي. بلدیاتي نمائندګانو دپاره فنډ نشته، بلدیاتي ملازمین دې وخت کې په احتجاج دي، که هغه پیښور وي، که هغه بنو وي، که هغه چې ته بله ضلع وي، دې وخت کې تنخواه نه ورکړو د وجه نه زمونږ بلدیاتي نمائندګان هم دې وخت کې په احتجاج باندې دي. او دغه چې کوم صورتحال دی د صوبې چې کوم دې وخت کې مسله ده، هغه مسله اړو اواردو طرف ته ځي نه. او چې کوم مسلې مونږ صورتحال ته ګورو چې دغه خیبر پختونخوا کې دغه بلدیاتي نمائندو ته فنډ ملو شي، نو هغه فنډز دپاره څه لاره هم نه ښکاري. نگران حکومت واضح دغه احکامات ورکړي دي، خبره کړه چې موږ سره فنډ نشته او موږ فنډ نشو ورکولی او موږ دغه لاره هم نشو جوړولی چې که هغه فنډ کوم نه را پیدا کی، ولې چې نگران گورنمنٹ کې دغه متحده مجلس عمل چې کوم زوړ او بخښنه غواړم جمعیت علماء اسلام چې کوم او د هغې مشران دي، د ANP مشران دي، ټول په دې کې ناست دي، مسلم لیگ دی، پیپلز پارټي ده، په وفاق کې دي، نو هغوی په خپله خپل حکومت خلاف څنګه خبره وکړي، نو هغوی د دغه صوبې حقوق دپاره انتهایي خاموشه دي او بالکل خپلې شونډې ګنډلې دي، خبره نشي کولی چې موږ ته دغه فنډ جاري کړي. او که موږ بل خوا ته وګورو نو بیا دې نه اول پاکستان تحریک انصاف هم د عمران خان صاحب په دور کې چې کوم پخوانی چیرمن او پخوانی وزیر اعظم و دغه په دور کې خاموش او هېڅ هم نه ویل، او بیا هغوی چې کله ختم شو نو د هغې نه پس بیا دغه PDM په دور کې به هغوی احتجاجونه کول چې موږ له فنډ راکړئ. دې وخت کې موږ سره عزیز الله صاحب موجود دی، کوم چې چیرمین دی د تحصیل سرای نورنګ او بلدیاتي نمائندګانو چې کوم ملاقات کړی دی صوبه حکومت سرای کې هم شامل وو. عزیز الله صاحب ډېره شکریه. عزیز الله صاحب دغه چې کوم دې وخت کې صورتحال دی، بلدیاتي نمائندګان فنډز دپاره اختیار دپاره اول پاکستان تحریک انصاف ته ریکویسټ کولې، منتونه کول، او اوس نگران حکومت ته کوي. ستاسو هم اجلاس کې شریک وی، څومره څه فایده مند ګټور دغه اجلاس و، څه فایده به وشي یا صرف ناسته وه، خبره وشوه او کیسه ختمه؟ اصل خبره دا ده بھائی جان، ډېره شکریه، ډېره مننه، زه تاسو شکریه در کوم چې تاسو موقع راکړله او دغه هکله مو خبرې وکړلې کوم چې په 19 دسمبر 2021 کې الیکشن شوی و، بلدیاتي انتخابات، او دا 2019 امینډمنټ ایکټ تحت دا الیکشن شوی و.
نو هغه کې بلدیاتي نمائندو ته ډیر زیات اختیارات ورکړي وو، ډیوال ډپارټمنټ ته ورکړي وو، او دې نه علاوه ایسی او چې څومره محکمو ذمہ داران واغې بلدیاتي نمائندو ماته کړي ولله. خو چې کله 2021 انتخابات وشو او هغه چې کومه دا د پی ټی آی ګورنمنت دا ولیدله چې مونږ ولا میر یا چیرمن کم رااله جی جی نو دوی هغه چې کومه دا اختیاراتونه واخیستله او مونږ 2019 امندمنت اکټ نه راوباسلو او مونږ چې کومه دا آروبیس ته واچولو او هغه په وجه باندې ډیره زیاته مسله جوړه شوه. نو مونږ احتجاجونه هم وکړو، مونږ اسمبلی حال مخې ته رالو، بلدیاتي نمائندو چې کوم سټرایکس وکړل نو هغه په وجه باندې څه اختیارات هم ته واپس ملاو شول. خو اوس چې کله پی ټی آی ګورنمنت تیر شو نو دا پیله میټینګ دی چې هغې نه زه مطمئن یم مجلس سره مونږ کوم میټینګ شوی دی یا مو چې کومه دا د گورنر صاحب سره کوم میټینګ وشو یا سی ایم چې کومه دلچسپي په دې کې واغسته نو زه یقین ساتم انشاءالله چې بلدیاتي انتخابات چې کوم وجه دپاره شوي وو د خلکو ته اختیارات ورکولو لپاره شوي وو نو زه امید ساتم انشاءالله چې دا اختیار به موږ ته میلاو شي. عزیز الله صاحب تاسو اجلاس کې فنډز دپاره هم کافي خبره وشوه، ګرانټ دپاره صوبایي فاینانس کمیشن باندې خبرې وشوې، د هغې حوالې سره څه رسپانس مخې ته راغی؟ دوی خو چې کومه دا موږ سره دومره خپورې حد پورې خبره وکړله چې تاسو هر څه لاستي موږ سره او موږ به ډېر ځایه فاینانس کمیشن میټینګ کوو، صوبایي فاینانس کمیشن او هغه پس به انشاءالله موږ زر تر زره تاسو ته خپل فنډ چې کومه دا غني کوو. دا موږ سره وعده شوې ده، اختیارات هم وعده شوی ده او فنډ هم وعده شوی ده موږ سره. عزیز الله صاحب صوبایي فاینانس کمیشن خو لا جوړ نه دی که نه؟ صوبایي فاینانس کمیشن چې کوم اراکین دي هغې غیر موجودګي کې هم دا فیصله کولی شي چې کوم سیکرټري فاینانس دی، سیکرټري لوکل ګورنمنټ دی، منسټر فاینانس دی، منسټر لوکل ګورنمنټ دی او هغه نه علاوه چې کوم خلک دی اراکین دي هغه دا ډیسیژن اخیستلی شي او دا په قانون کې موجود دي او هغه موږ ته ریلیز کولی شي که غواړي. نو سر هغې کې 15 بلدیاتي نمایندگان هم دي، 15 ریجن نه به یو بلدیاتي نماینده راځي هلته به کینی. یو کال نه زیات وشو لکه تاسو ذکر دسمبر بیا دویم فیز په مارچ کې تیر کال شوی دی او مارچ نه تر اوسه پورې یو کال او 3 میاشتې وشوې فاینانس کمیشن کې اوسه پورې هغه 15 بلدیاتي نمایندگان ټاکلی شوي نه دي. نو دا دوباره بیوروکراسي کینی فیصلې وکړي نو بلدیاتي نماینده حوالې سره د هغوی موجودګۍ بغیر فیصله کیږي، دا به انصاف وشي؟ ګوره موږ خو چې کوم هغه دی که نه خو ظاهر دی 20% زموږ حصه ده جی او که دوی ته مرکز نه فرض کرے 100% ملاویږي نو موږ بلدیاتي نمایندو ته 20% راکړي، که دوی ته فرض کرے دا 50% ملاویږي نو موږ ته د 50% راکړي یعنی 10% ته موږ ته راکړي. جی په موږ چې کوم شیر دی هغه په کې موجود دی او هغه بالکل واضح دی، هغې کې هېڅ مسله اوس پورې نه ده راغلی. نو ما خیال دی که هغې غیر موجودګي هم ولې نه وي نو هغه ډیسیژن کولی شي موږ ته د خپله حصه راکړي. ښه سر 25 ورځې په دې فاینانشل ایئر کې پاتې دي، نن 6 جون دی، نن ورځ سره 25 ورځې دي، نن نه پس خو بیا 24 ورځې پاتې شوې. دغه 41 ارب روپۍ چې کوم ستاسو دپاره منظور شوی وې دغه 24 ورځو کې څه امکان شته چې هغې کې بس څه نه څه جاري شي؟ دوی خو موږ ته دا خبره کړې ده چې انشاءالله موږ ته چې څنګه مرکزي ګورنمنټ نه پیسه رادرومي او چې څومره رادرومي انشاءالله د بلدیاتي نمایندو چې کومه حصه ده هغه به انشاءالله موږ ورکوو او ما یقین دی انشاءالله دوی چې کومې خبرې کوي او په کوم انداز باندې کوي او په کوم خوږې طریقې باندې کوي دې نه موږ یقین انشاءالله چې دوی به موږ نه امیده کوي نه او دا بلدیاتي نمایندې چې کومې دي دوی چې کوم کار دپاره راغلی دي یا کار دپاره منتخب شوي دي انشاءالله دا به زر تر زره خلکو ته خپل حقونه رسوي. تاسو ته به عزیز الله صاحب یاد وي چې فاینانس ډپارټمنټ یو افیشل آرډر جاری کړی یو حکمنامه ما او هغې حکمنامه کې هغوی دا ویلي چې څومره هم ډیوالو ډپارټمنټ دي هغه به ټول خپل بجټ او رپورټینګ ډپټي کمشنر ته کوي. صرف یو نوټیفیکیشن شوی و، هغه نوټیفیکیشن دغه نگران ګورنمنټ واپس اخیستی شي خو تیر 15 میاشتو کې واپس وانغشته. په هغې څه خبره وشوه؟ موږ سره بالکل خبره کړې دی، هغه ټول اختیار به دوی اے سی ته ورکوي چې کوم مالیاتي هغه د اختیار دی هغه به اے سی ته ورکوي
او یغه نه علاوه چې څومره اختیارات کې موږ سره دا وعده کړی ده چې ان شاء الله چې راتلونکي کم هو کابینټ میټینګ کېږي نو موږ به دغه هر څه تاسو اختیارات اروبیز کې شاملو او اروبیز موږ اختیار شته او ان شاء الله چې څومره اختیار مونږ دوی ته هغه ډرافټ ورکړی دی هغه ټول مونږ سره اګری کړی دی ان شاء الله مونږ ته به راکړي. سبا نه بل سبا سر کابینټ میټینګ دی د هغې ایجنډا کې دا شامل نه دی؟ په هغې کې دا نه دی شامل او ان شاء الله مستقبل کې چې کم یو راځي راتلونکي منګل یا بوت ته به راځي ان شاء الله نو هغه به بجټ اجلاس دپاره وي سر، هغه به ایک نکاتی وي. دوی مونږ سره وعده کړې وه چې ان شاء الله په هغې کې به موږ خامخا شاملو. تاسو سر را روانه هفته کې د احتجاج کال هم ورکړی دی، د هغې صورتحال څه دی؟ سټرایک به کېږي یا نه؟ فلحال خو مونږ هغه واپس اخیستی دی چې مونږ به سټرایک نه کوو، دوی حالاتو ته به ګورو، دوی رویو ته به ګورو، دوی چې کومې مونږ سره وعدې کړې دي هغو ته به ګورو. که دوی مونږ سره هغه ایفا کوي هغه مونږ سره پوره کوي نو مونږ ته بیا احتجاج ضرورت نشته، او که دوی هغه وعدې ایفا کوي نه هغه مونږ سره پوره کوي نه نو مونږ به خامخا راوځو، روډونو ته به راوځو او هر چې کومې طریقې باندې پرمن احتجاج به مونږ کوو او خپل حق په انشاءالله غواړو. نو سر څه ډیډلاین په دې کې شته چې دا نگران ګورنمنټ به کله پورې دغه یو افیشل آرډر خو واپس اخیستی شي او څه ګران کار نه دی، بهرحال خو دا به کله پورې دغه آروبیز کې امینډمنټ دغه فنډز اجرا کول او دغه احتیاط ورکول کله پورې ټایم دی ورکړی دی؟ میاشت، 2 میاشتې، کال؟ دوی خو مونږ ته زیات نه زیات 10-15 دن ویلې دي او دوی کې به دوی خپل کار کوي او امید دی انشاءالله چې دوی به په دې کې کامیاب شي او مونږ به هم په دې کې کامیاب شو چې مونږ کوم اختیار دی هغه مونږ ته واپس میلاو شي. لکه 2 هفتو کې دننه نن مونږ په 8 جون ناست یو، دا اجلاس غالبا پرون شوی و، نو دا به 20 تاریخه پورې تاسو ته اختیار میلاو شوي، فنډز به هم جاري شوي انشاءالله. امید دا دی فنډز والا خو داسې نه شم ویلی چې فنډز به 20 تاریخ پورې جاري شي، خو دا ضرور ده چې دا کم اختیار دی دا به مونږ ته میلاو شي او فنډ چې کله هم دا ای ډي پی چې کومه جوړیږي دی کې 20% به مونږ ته بیلوي، دا به بیل لاک کوي مونږ ته او مونږ ته به بیا ریلیز کوي. نو سر دا خو ګوره دا 20% ای ډي پی خو د پی ټي آی دور نه روانه ده، هغه ټایم 30% بیا 20% شوه، پیسې خو دوی اږدي، هغې کې شک نشته، پی این ډي د هغې دپاره پیسې کېدي خو ورکوي نه. لکه دا ګیله ده چې پیسې رام کوي، قانون کې صرف پیسې الوکیټ کول دي، ریلیز کول په هغې کې نشته. یاره پرون خو چې مونږ کوم میټینګ شوی دی هغې نه مونږ ډېر زیات پر امید یو، مونږ سی ایم صاحب شکریه ادا کوو، مونږ گورنر صاحب شکریه ادا کوو، مونږ ټول کیبنټ شکریه ادا کوو او مونږ بیوروکریسي شکریه ادا کوو چې په کومه طریقه باندې مونږ خبرې واورېدلې او حمایت الله معیار صاحب او زبیر علي صاحب چې کوم انداز باندې مونږ مقدمه پې لړاو کړله نو هغه چې کومه ده ستاینې قابله ده او دوی په هر څه مونږ سره اګري شوي دي او امید دا دی چې مونږ درد به دوی احساس کوي، مونږ مسایلو به دوی احساس کوي، مونږ ته چې کوم تکلیف دی هغې به دوی احساس کوي او مونږ دا کومې مسلې دي دا دوی به په پریارټي بنیادو باندې حل کوي. عزیز الله صاحب ډېر ډېره شکریه، تاسو موږ له ټایم راکړه او څنګه عزیز الله صاحب وایي چې زیات وخت نه 2 هفتو کې دننه به موږ ته د دې رزلټ ښکاره شي. فنډز خو نشته او هم خبره موږ کوله چې فنډ نشته، موږ سره فنډ نشو درکولی، فنډ کې به خیر موږ مختص کو او بل کال به خبره کوو، دغه کال کې خو فنډ ګرانه ده. خو بهرحال چې کوم دغه اختیار دی چې دغه ماتحت چې کوم څومره ډپارټمنټس دي تقریبا 9 یا 8 ډپارټمنټس راځي، صرف میونسپل سروسز دې وخت کې ټي ایم ایس ته پاتې شوي دي، چې کوم تحصیل ګورنمنټ ته پاتې شوي دي، باقي به هم دا سوشل ویلفیر شو، یوت افیر شو، دا څومره هم دی راځي، اګریکلچر دی، دا به هم دوباره یو ځل بیا دوی ته حواله شي. دا واده کړی شوې ده، څه ګران کار نه دی که حکومت کول غواړي په فنګر ټپس باندې کېږي، خو که کول غواړي هغه ویل اوسه پورې موږ ته ښکاري نه. بهرحال وګورو چې دغه 2 هفتو کې څه کېږي. ساول نظیر صاحب کوم چې نگران وزیر بلدیات دی سره موږ رابطه کولو کوشش کړې وه، خو بهرحال د هغوی موقف رانغې، تمه لرو چې موقف راشي او که رانه شي دغه ګټوره فیصله مخې ته راشي. یو وړه شنده ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او چې کله پورې موسم خو څه مسلم نه وه او چې ګرمي راله نو په ملک کې توانایي بحران مخې ته راغی او یو ځل بیا اوس وفاقي حکومت وایي چې دا بجلی ډېره زیات ضایع کېږي، نو موږ به د ماښام نه پس دوکانونه بند کړو او 8 بجې
پورا ملک کې به دکانونه بندیږي، مارکیټونه به ټول بند وي او دا فیصله شوې ده د وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب په مشرۍ کې قومي اقتصادي کونسل په اجلاس کې چې هغې کې زموږ ټولو صوبو چې کوم وزیر اعلی دي هغوی هم پای کې شرکت کړو او ورسره وفاقي وزیر ترقی و منصوبه بندي احسان اقبال صاحب هم شامل و. توانایي بچت دې وخت کې ډېر ضروري دی ځکه به 8 بجې دکانونه بندیږي. توانایي بچت خو به وشي خو اقتصادي بچت به څنګه وي او آیا دغه فیصله به بنده کمره کې واغستې شوه یا چا سره مشوره هم شوې ده؟ په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره د مرکزي تنظیم تاجران په خیبر پختونخوا کې صدر شرافت علي مبارک صاحب موجود دی. شرافت صاحب ډېره شکریه. سر دې نه اوله موږ کتلي دي چې مختلف حکومتونه برالل او هغوی به د تاجر حوالې سره فیصله تاجر نه تپوس بغیر کوله. اوس خو ډېر کسان دي چې هغه بره په حکومت کې تاجران دي په خپله، نو دا چې کومه فیصله مخې ته راله دې کې تاجران اعتماد کې اغستې شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه صاحبه. بالکل جی تاجران اعتماد کې دي اخیستې شوي. حکومت خو دا یو حکومت هر څوک چې هر حکومت چې راشي هغه بس خپله فیصلې څنګه تاسو به په ډرایینګ روم کې کوي او هغې نه بیا هغه نافذ کوي مونږ باندې څنګه چې ډکټیټرشپ کوي که نه یو بس آرډر وشي ماشاءالله آرډر وشي داسې موږ سره هغې کوي لګیا دي. نو بکار خو دا چې تاسو دا فیصله کوئ نو هغې لپاره دا بکار و چې دا موږ له به اعتماد کې به اخیستي وو او هغې نه پس به دا فیصله کړې وو. باقي موږ خو دې هغه نه کول غواړو چې موږ د توانایي بچت ضروري دی لیکن هغه ته کاروبار هم ضروري دی. کاروبار شته نه ټیکسونه برمار دی او د خو موږ ته 8 بجې دکانونه بند کړي نو تاسو وایي 7:30 بجې خو اوس ماښام اذان کېږي ماښام مونځ کېږي 7:30 بجې نو کم از کم 10 بجې به کار و چې 10 بجې ټول بازارونه بند شي. ورنه دې سیزن کې خو تاسې چې دا بازارونه د شپې 11 ساړه 11 پورې کلو وي نو به کار اوس دا دی چې دا په 10 بجې پورې پروګرام به کار. شرافت صاحب که موږ وګورو نو دا یو فیصله یونانیمس فیصله ده لکه هر قسمه کاروبار به 8 بجې بندیږي خو دې نه اول څه خبرې مخې ته راغلی وې همدغه حکومت دا فیصلې کړې وې چې کوم کاروبارونه د شپې چلیږي ورځې نه چلیږي هغه به د شپې 10 پورې کلو وي او کوم چې ورځې چلیږي لکه د کپړې مارکیټ شو د شپې هم نه چلیږي ورځې چلیږي او رسټورنټ د شپې چلیږي ورځې نه چلیږي نو دا خپل خپل ټایمینګ دو. دې ځله آیا هغه څه ډیویژن نو پکار؟ بالکل بکارو جی ولې چې دا ما خو تاسو لازم کو کنه 7:30 بجې به مقام موز کېږي او زمون خالیان خو کې دا چې هغه روټه 11 بجې خوري نو بکار خدای چې دا ریسټورانټس کوم دي دا هوټل چې کوم دي دا خوراکه چې کوم دي دوی د هغه ورکر بکارو کم از کم 11 12 بجې پورې او موږ ته 10 بجې پورې بکارو چې عام دکاندار چې کوم دی هغه چې کپڑا خرڅي چې ریډی میډ یا چپل یا هر څه چې خرڅي نو هغه لا بکار 10 بجې بند کی هغه باقي چې کوم دی هغه 12 بجې ده بند. سر دا راته ووایه چې دغه په خبره مونږ وکړو یونیورسټي روډ سهار تقریبا 10-11 بجو پورې بند پروتي سهار ډو څوک وینه ګاهک نه راځي نو دکان هم بند پروتي. اوس دغه دکاندار چې کم سهار 11 یا 12 بجې دکان کولاوي هغه لا دا ګاهک چې دی دا 12-1 بجې راځي هغه به مونږ څنګه قایلو چې هغه 8 بجې دکان بند کی؟ همدا خو مشکل خبره ده کنه صاحب. زه هم دا ویم لګیم تاسو یونیورسټي روډ خبره وکړو یونیورسټي روډ کین دکاندار کوم دا غیا بجې دکان کولاوي یونیورسټي روډ 12 بجې دکان کولاوي نو چې 12 بجې دکان کولاوي نو هغه څنګه به 8 بجې به بندي دکان کولاوي یو ګنده خو دکان لګولو بند داخليږي نو دا ډېر مشکل بشي موږ لپاره. بقا دوی له دا چې ما څنګه مخکې ارزو کو دی موږ ته اعتماد کې اخیستو زم گورنر صاحب چې کوم دی هغه بزنس کمیونټي نه تعلق لري او د صوبایي کابینه کې بزنس کمیونټي خلک شته او ټول غټ خبره ده وزیر اعظم صاحب په خپل بزنس کمیونټي سره هغه تعلق لري. شرافت صاحب زما بل سوال هم د کو چې په خیبر پختونخوا کې خو د تنظیم تاجران حکومت ته بیسیکلی ټول کابینټ دا غوي ناشته هغه هم دا فیصله اخلي نو بس همدا مصیبت ده موږ چې هغه حکومت جنډا ولګي نو بیا تاجران رستو پاتې شي. نو دیخو تاجران کا نا که گورنر وی که وزیر صنعت وی که وزیر محنت وی ټول دغه تاجران دي دیکھیں اس شک نشا دا ټول تاجران دي اور سکه بند تاجران دي دا نه چې هوایي تاجران نه دي سکه بند تاجران دي دکانونه شته کارخانه شته هڅه دی شته. نو سر د دې به حل سوي آیا د دکانونه 8 بجې بند شي یا بیا به دغه پکړ دکړ وي ډیپټي کمشنر به راځي دکانونه به سیل کوي خلک به جرمانه کوي کاروبار به کیږي نه او د زرګونو جرمانه به لګي؟
ما خو څنګه تاسو راځو کو 10 بجې کې دکانونه به مکمل طور په بند بشي چې دوی 10 بجې باندې کوي نو بیا موږ خپل کو بکینو ان شاء الله اوس دا خبر راغل ان شاء الله کینو دې باندې موږ خپل فیصله کوو او سر د خپلو کې چې فیصله کیږي نو دې کې به گورنر صاحب هم تاسو انوایټ کوئ او هم دغه ممبر دی دغه چیمبر بالکل چیئرمن ممبر هم دی فیډریشن ممبر هم دی د کې خو شک نشته او هغه لا بقار دی گورنر صاحب هم ته بازار ته نشي راته هغه موږ بقارو چې هغه د فیصله نه مکه ولې نشي راتلی دغه یادګاری کلفې ته راشي هلته کلفه خوري کابینټ ورسره وي نو ولې نشي راتلی بازار ته راتلی شي بالکل دا صحیح خبره یادګار کلفه ته راشي لیکن شپې ډېر لیټ ټایم کې راځي که نه خیر در شپې لیټ ټایم کې دی خو اکینه تیکې به مو خوره خو دا خبره وشي هلته ګورنر هاوس کې اکثر لا رش ټایم نی گورنر سره ناسته غواړي سر بالکل گورنر صاحب سره ناسته غواړي چیف منسٹر صاحب سره ناسته غواړي د ضروري دی دا د نه بغیر به دا نه کیږي د امپلیمنټیشن مشکل بشي دوی لا او چې امپلیمنټیشن نه کیږي نو بیا زور لګي دی کې نو بیا دا دمه مت کلندر خو موږ وخت تیارو نو سر دا خو بیا نقصان زمونږ کیږي که نه د زمونږ تاجر کمیونټي نقصان کیږي نو بیا بازاري خبره ده عام ولس ته نقصان کیږي خلکو ته به نقصان کیږي مسئلې به پوره پاکستان کې بیا خورېږي نو موږ خو همدا ولګیو چې به دا چې یو فیصله تاسو تاجران باندې کوي مسلط کوي نو مهرباني وکړئ تاجران اعتماد کې والی چې تاسو تاجران اعتماد کې بنا لي نو به دا همدا حال خو به کیږي خامخا به دا حل کیږي وایي چې موږ خپل کاروبار نشو کولی موږ ته ګاهک شته نه دکانداري نشته هلته تاسو وګورئ ګراني چېرته رسېدلې دی نو هغې نه موږ چېرته به ځو موږ او ټیکسونه داسې حالي لګیا دی څنګه چې ته وایې چې کلنګ حالي موږ نه کلنګ او چې نه ورکوي بیا بندۍ که نه سیل کوي نو اوس خو ما خو درته زه خو دوی به سیل کوي موږ به کلاوو انشاءالله داسې خبرې نه دي مطلب تاسو وایئ چې پرامن څه لاره ښکاري نه دی وخت کې فی الحال خو نه ښکاري او پکار دی دا پرامن لاره اختیار کړي او هغه یو حل دی چې موږ کینو خپلو کې خبرو کړو هغې نه پس د امپلیمنټیشن شروع ډېر شکریہ شرافت علي مبارک صاحب صدر خیبر پختونخوا مرکزی تنظیم تاجران او څنګه خبره مو کړه چې دغه 8 بجې خوا سم ماښامي وي تاسو ټایمر څه بندوي نو خلک به چرته راځي چې کوم دی وخت کې خاریه ده هلته خو ایله خلک د دفترونو روزګار شي دغه 15 شپږ بجې د هغې نه پس خلک شاپنګ ته راوځي او زیاتره په ویکینډز باندې کیږي نو دا کم طریقې کار دی څه پته نه لګي چې کوم ځای کې ناست دي پالیسیز په کوم ځای کې جوړیږي فیصلې په کوم ځای کې کیږي په کومه بنیاد باندې دوی راځي دا خبره کوي او په خپله همدغه خلک چې کله اپوزیشن کې وي نو دوی چغې وایي چې 8 بجې څنګه هر څه بندوی چې دغه بزنس وچلیږي نو ټیکس به ورکړي دغه بزنس وچلیږي نو معاشي سرګرمي کیږي تاسو بزنس بندوی بیا معاشي سرګرمي کیږي د ورځې دې وخت کې د خلکو دی خلک وایي چې پوره دنیا کې د ورځې کار کیږي نو ورځې زموږ آیا نصیب هم یا زموږ سیټنګ هم هغسې دی او که نه بالکل نه دی زموږ ټول انتظام ګډوډ دی نو بیا هغې د وجې نه دغه تاجرانو ته هم هغه فیسلټي نه ملاویږي 8 بجې دکان بندول بازار بندول بظاهره ناممکنه غونته فیصله ده فیصله وکړه یو میاشت په دې باندې ډسکشن کیږي بیا به ګرمي تېره شي موسم به بدلی او بیا به بله میاشت کې ګورو چې بله میاشت څه صورتحال کیږي یو شان دمه اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو وفاقي حکومت یو ځل بیا د دوايانې ګرانولو منظوري ورکړه تقریبا 29 دوايانې دي چې هغه به ګرانیږي او د هغې اثر به په تاسو او موږ باندې بروزي کمې دوايانې ګرانېدی شي او وجه څه ده په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره جنرل سیکرټري د پاکستان میډیسن او ډرګسټ ایسوسییشن پیښور ملک اسلم صاحب موجود دی اسلم صاحب ډېره شکریہ سر دا راته اول ووایه چې دا حکومت آیا مجبورن دا دوی بار بار ګرانوي یا د دې په شا هم څه مقصد وي ځکه دا هر څه ګرانېږي السلام علیکم فهیم خان صاحب زه یو ځل بیا ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ډېر اهم پروګرام سنټر پوینټ کې زه راوبللم او په دې اهم موضوع باندې تاسو ځان بوت کړم څنګه چې تاسو او فرمایل چې د حکومت څه د مجبورۍ وي آیا د په شا باندې څه وي یا داسې څه محرکات وي چې د هغې د وجې دوی د پرایس انکریز راولي اصل کې خبره دا ده چې دغه وخت پاکستان کې د 4 کالو د لاسه 3 کالو نه څومره چې میډیسن دي هغه باندې د ډرګ ریګولیټري اتھارټي پاکستان
چې کومه یو اداره ده چې کوم ته ډریپ ویلی شي د هغه تقریبا کنټرول ختم شوی دی. لکه دغه وخت چې کوم مینوفیکچر دی چې کوم جوړونکی دی د دې میډیسن هغه یو مطلب یو ماحول داسې جوړ کړی دی چې کوم یو شی هغه ګرانول غواړي نو ټولو نه مخکې هغه شارټیج جوړ کړي. د شارټیج نه بعد چونکې چې کوم چې کوم داسې ډرګز وي لکه مثال لپاره چې کوم تور جړی دی او د دې نه علاوه چې کوم هایپرټنسیو لکه د بلډ پریشر یا ډایبیټیز چې کوم د شوګر مریضان دي یا د دې نه علاوه چې کوم د ډیپریشن میډیسن دي دا چونکې پیشنټ یا مریضان چې کوم دي ریګولر استعمالي نو دې مینوفیکچر چې کوم دي ټول نه پهلا د یو مصنوعي شارټیج جوړ د مصنوعي شارټیج نه بعد چونکې پاغه باندې اخباراتو کې راشي تاسو چینل چې کوم دی هغه هایلایټ کوي پاغه کې چې کوم د هیلث حکام دي هغه په کې چې کوم دی خپل فرټرین په کې شو کې په دکانونو باندې اړین چاپی وي او هغه مسله دا چې داغه د چین او سپلای مسلې وی لکه یو شی چې په مارکیټ کې 10,000 ډیماند دی او په مارکیټ کې 1500 هغه ملایويږي نو هغه اتوماتیکلی د ترتیب تزي نو بیا دغه مینوفیکچر چې کوم دی چې کله ګورنمنت ته وایي چې د پرایس د پروډکټ ولې نه اویلیبل کې یا د ولې نه اویلیبل کې نو هغه ولې وایي چې دا را میټیریل ماته په دغه ریټ ملایويږي نو دغه زما مجبوری ده چې دا نشم کوي نو دغه د بعد چې کوم دی دغه ریټ ګورنمنت مجبور شي او بلیک میل شي او هغه دا ریټ ورکړي. نو دا چې کوم طریقې کار دی دین آیا حکومت بالکل خبر نه دی کو سره رضا وی مرګري خدانه غلي کړي؟ اصل کې د دې ټول صورتحال نه حکومت خبر دی او ما تاسو ته ویل چې د پاره شدا کومه اداره په پاکستان کې فنکشنل دا ډریپ هغه بالکل غیر فعال شوی دی. هغه فنکشنل ده نه هغه فنکشنل ده نه او پلس یو بل اهم خبره تاسو ته په دې فورم باندې کوم چې کوم سابقه چیف جسټس صاحب نو هغه په دې باندې چې مینوفیکچر یو اپیل کړو چې موږ ته پرایس نه ملایوي نو هغه به څه چلو کوي چې دا ډالر انډیکس سره چې کوم دی دا یو ځکه دا میډیسن څومره جدي او چې ډالر انکریز کیږي مینوفیکچر چې کوم دی او ما ته را میټیریل په دې ملو شو لہذا زبر د دا ریټ एकदम لکه اوس تاسو دا یقینو ساتي چې څومره د زیری دوايان دي اډېر مجبورانه خلک هغه استعمالي هغه هر یو د دې چې کوم دی 2000 روپے لکه هغه اشه هم ګران دي 10,000 روپے د هغه قیمت ته نو چې کوم 10,000 روپے هغه 12,000 روپے شو چې کوم 12,000 هغه 13,000 روپے شو نو مثال هر یو د 30% 40% د هغه قیمتونو چې کوم دی هغه بڑھاوي راغله. نو اسلم صاحب دا چې کوم دی وخت کې صورتحال مونږ ګورو دوی به دا ګیله کوله چې مونږ خو چې کوم را مټیریل دی خام مال هغه د بار نه راغواړو هغه ډېر زیات ګران دی ځکه مونږ هر یو شیز ګران خرڅو نو چې کوم خام مال راځي هغه ارزان وي بعد کې ګران شي دوی دا خام مال چې کوم دوی نه می راوړي او ډالر وخیږي نو اتوماتیکلی هغه څه ګران کی دا ولې دا د پاکستان یو بدقسمتي ده دلته به یو کمپیریزن وکم د پاکستان د ادارو او د انډیا د ادارو انډیا کې دا یو پالیسی وخت د سر ناغي کړی دا چې کم یو مینوفیکچر یعنی ملټی نیشنل التا راځي او التا وی پلانټ لګي نو هغه ولا شل کاله دا ریوی پورتي چې هغه بالکل ټیکس نه لري لیکن شل کاله بعد هغه ته بیا دا وی چې تکله دلته نزي نو تبه د انډستری ایز اټ از پری را میټیریل ټیکنالوژي بدلته پری دی لکه بس شل کاله ته دلته نه ارنینګ وکاو د شل کاله بعد ستاسو فیکټری سره د سیستم سره هیڅ دغه نشته نو هغه دغه وخت او د پاکستان د پالیسی له 72 سالو شو دا څومره چې ملټی نیشنل دي د هغه مونوپولي ده او هغه چې کوم دی دلته مینوفیکچرینګ کوي او دغه پیسې نه زموږ لوکل مینوفیکچرینګ سر نشته موږ لوکل مینوفیکچرینګ شته خو موږ سره د را میټیریل ایکسپرت نشته موږ را میټیریل دلته نشو چې کوم دی جوړوي موږ را میټیریل دغه وخت د چاینا محتاج یو او د انډیا محتاج یو هغه دې طرف ته ورګورم سوچ نه دی کړی پکار دی چې دا او زموږ چې کله انډیا سره دا بارډر بندي لکه اوس زموږ الته ټریډ بند دی نو بیا موږ څه کوو دا ټول چې کوم دی کنه د دوبۍ چینل استعمالي لکه انډیا سره زموږ ډایرکټ ټریډ نشته خو دوبۍ یو داسې چینل دی چې الته دا ټول څومره پروسس پروسیجر دا په انډیا کې دا په دوبۍ کې کوي لکه دی پیمنٹ دوبۍ ته کوي او دوبۍ نه دی ترا میټیریل وایا انډیا چینل دا خو نورم ګران شو بیا
بالکل دا نورم ګران شو. لکه چې کم د 10 روپو شیز دی اول هلته دوبۍ ته ورسوي 5 روپۍ هلته کرایه ولګي او بیا دوبۍ نه واپس پاکستان ته 5 روپۍ نور ډایرکټ پاکستان ته ارزان پروزي خو هلته نه ګران پروزي. دلته نه بالکل ګران پروزي. نو دا راته ووایه چې کوم دا دوايانې اوس ګرانې شوې د دې امپیکټ چې دی دا به څه پروزي؟ آیا به دغه ګراني ده چې کومه راله یا نه نور به هم دا ګرانېږي بجټ هم را روان دی؟ لکه ما خو تاسو ویلي چې ټولو نه پهله خو چې کوم هغه ډالر ډیلی انډیکس سره دا تیري کړی دی هغه طرف ته ګورنمنټ ته پکار دی چې په دې باندې اکشن والي او چې کوم ډالر ډیلی انډیکس دی هغه کاپی نه ختم کړي. دویمه خبره دا ده چې امپیکټ دا دی چې دغه وخت غریب بالکل پرتانه حال دی لکه هغه د هیپاټایټس یو ډبې والی نو بیا د دویم ډبې ورکې استطاعت نه نو هغه بیا ګرځي چېرته زکات خیرات او بیا د هغې دپاره د هغه ډبې د هغه ډوي دپاره هغه بیا په دې سړکونو خیراتونو زکاتونو پسې غریب ګرځي یا بیت المال پسې ګرځي یا سرکاري هسپتال کې نن سبا تاسو ته پته ده چې بد حل دی. ملک صاحب دا راته کافي ټایم نه دغه تاسو دا میډیسن کار کوی لګیا ہے چې دا میډیسن کله ارزان شوي هم دي او که نه صرف ګرانېږي؟ دو ګورو چې د پی ټي آی مخکې چې کوم دی لکه چې څوک پورې دا ساکب مثال صاحب ډیسیژن نو یا د دونه مخکې دا چې کومه د ډریپ اداره وه دا فعال وه نو دغه انکریز به چې راتلو په کال کې به یو انکریز راتلو هغه به صرف 6% یعنې 6% به اوس خو چې کوم دی نو کنټرول یې ختم دی لکه څنګه مو ویلې فنکشن بالکل د ډریپ ختم دی لکه بالکل د هر چا خپل یو قانون دی خپل یو نه ملک صاحب زه دا یم چې کله یو دوايي دا میډیسن دی هغه د 10,000 نه 12,000 ته لاړه نو ډالر خو راکمیږي هم کله نه کله که نه نو آیا دا بیا 12,000 نه واپس 10 ته راځي او که نه هملته ایساري بس بیا صرف بره خیږي؟ نه جي 12,000 خو دې ډالر خو بانه کړی دی صرف ډالر بانه دی باقي دی 12,000 دی نو میاشت بعد چې کوم دی 14,000 دی بلکې اوس خو د چې کوم دا جوړونکي دي دا میډیسن جوړونکي دی خپلو کې یو رجحان جوړ کړی دی چې تا څومره ګران کو زه به څومره ګران وم. ډیره شکریہ ملک اسلم صاحب او څنګه یې خبره وکړه چې دې وخت کې بالکل یو کلو مارکیټ دی کلو بازار دی او څوک هم دغه سوچ نه کوي چې اخر دا به کنټرول کیږي څوک او مسلسل دی کې ګرانی روانه ده هیڅ قسمه کنټرول نه کیږي لګیا دی چې کوم حالات دې وخت کې روان دي هغې کې دننه میډیسن نور هم ګرانیږي لګیا دي چې کوم یو قانونو یا یو طریقه کارو ډرګ ریګولیټري اتھارټي چې کومه زموږ جوړ شوې ده پاکستان د هغې اوس د هغې هم کنټرول نه دی پاتې چې چا څومره خوښوي هغه دغه دوایانې ګرانۍ لګیا دی زور هم غریب ته رسي او دغه زموږ چې کومه شرافیه ده هغه په یخو کمرو کې کیني او ګرانۍ کې مجبوري ده ډېره مجبوري ده چې ته ګرانۍ کې مجبوري هغې دپاره ده او بیا زور زموږ نه وځي یو وړه شم دماغ لو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو په پیښور کې 13 یوه هفته ډېره درنه تېره شوه او په یو هفته کې 3 عالمان قتل کړي شو او بیا هغې نه پس پرون شپې یو اپریشن وشو د سی ټي ډي او پاک فوج مشترکه اپریشن په متنو کې او د هغوی دا وینا وه چې د قلدم تنظیم هغوی 15 کسانو په یو ګروپ کې پای باندې الته اپریشن شوی دی هغې کې یو کس وژلی شوی دی او 2 زخمیان دي باقي وتښتېدل نو دا یو کامیاب اپریشن په پیښور کې شوی دا کسان پیښور کې ډېر غټ پلانینګ هغوی لرلو هغه هلته کې ناکامه کړی شو او پیښور یو غټې تباهۍ نه بچ کړی شو دا وینا وه د سی ټي ډي ایس ایس پي کاشف عالم صاحب او پیښور سیکیورټي او بیا دا اپریشن په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره پیښور کې د آج نیوز سینئر کارسپونڈنٹ کاشان اوان صاحب موجود ہے. کاشان صاحب بہت شکریہ. کاشان صاحب ایک تو یہ کہ ایک ہفتے کے دوران 3 علماء کرام کو قتل کر دیا گیا پشاور کی سیکیورٹی آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہے بہترین ہے یا کہیں پہ ابھی بھی لوپ ہولز موجود ہیں؟ وہ بہت شکریہ فہیم بھائی. دیکھیں بات ایسی ہے کہ آپ بھی پشاور کے باسی ہیں اور میں بھی پشاور کا رہنے والا ہوں. پشاور میں تو سیکیورٹی کی یہ صورتحال ہے کہ لوگ دن دہاڑے لٹ رہے ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور کے ایک علاقے میں رپورٹ ہوا ہے جو کہ میڈیا پر بھی رپورٹ ہوا ہے کہ ایک رازن نے شہری سے
اسلحے کی نوک پر موبائل اور پیسے چھینے اور اس نے پھر اس کے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اپنی گن نکال کر اور ان پر فائر کی. تو سچویشن تو اس قسم کی بنی ہوئی ہے کہ لوگ اپنی حفاظت اب خود کرنے پر آ گئے ہیں. اور یہ جو آج آپریشن ہوا ہے کل رات، اکا دکا آپریشنز تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن ایک جانب تو اسٹریٹ کرائمز کا مسئلہ ہے، پھر دہشت گردی کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو گزشتہ رات کو پشاور کے علاقے متنی عزیزی میں جو آپریشن ہوا ہے، سی ٹی ڈی نے جو کیا ہے اور اس کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ان کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا ہے. نہ صرف یہ ایک آپریشن ہوا ہے بلکہ سی ٹی ڈی کی بیک وقت 24 گھنٹوں میں اگر آپ دیکھیں تو لوور دیر میں بھی ایک کارروائی ہوئی ہے جس میں باجوڑ ایجنسی میں خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی اداروں نے اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں داعش کا کمانڈر مبینہ طور پر ہلاک ہوا ہے. اسی طرح اگر کل رات کو جو پشاور جس کی آج ایس ایس پی سی ٹی ڈی آفتاب کاشف عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بتایا، تو اس میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک کمپاؤنڈ تھا جس کو انہوں نے ریکی کے بعد وہاں پر گئی فورسز اور مزاحمت کا سامنا انہیں کرنا پڑا. دوسری ایک پرابلم انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو جگہ تھی یہ بالکل پشاور کا اور خیبر کا بارڈر ہے، ضلع خیبر کا. تو یہاں پر ان لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی اور یہ ایس ایس پی سی ٹی ڈی کے مطابق یہ جو تھے یہ ایک گروپ تھا ٹی ٹی پی کا جس کو ان کا کمانڈر جو تھا لیڈ وہ کر رہا تھا، اور یہ کافی دنوں سے یہاں پر ان کی اطلاع تھی اور یہاں سے کارروائی کرتے تھے. لیکن ان کا جو کمپاؤنڈ تھا وہ ایک ایسی جگہ پر تھا کہ اگر آپ اس ایریا میں گزرتے بھی تھے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد کھیت اور بڑے بڑے ایسے جنگل ٹائپ کا تھا. تو وہاں پر سے ایسی ایکٹیویٹی وہ کر کر بڑی ایزیلی فرار ہو جاتے تھے، دوسری خیبر میں پلٹ جاتے تھے یا پھر اس کے ساتھ ایک خوڑ تھا، خوڑ کے ذریعے نکل جاتے تھے. تو کل بھی جب انہوں نے ساری رات وہاں پر آپریشن کیا اور جب صبح ہونے کا انتظار کیا اور صبح ہونے کے بعد جب انہوں نے سرچ کیا تو وہاں پر ایک جو مبینہ دہشت گرد تھا اس کو ہلاک کر دیا تھا انہوں نے. اور ان کو ایسے شواہد ملے ہیں وہاں پر کچھ بلڈ اور کچھ ایسی اس قسم کی چیزیں انہیں ملی ہیں جس سے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 1 یا 2 جو دہشت گرد تھے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن جو باقی دہشت گرد تھے وہ اپنے زخمی ساتھیوں کو بھی لے کر فرار ہو گئے ہیں. مطلب یہ کہ 4 سے 5 لوگ اور بھی ہیں. جی، کارروائی ایس ایس پی کے مطابق کمپاؤنڈ میں 5 سے 6 دہشت گرد موجود تھے اس ٹائم پر بھی جس ٹائم پر انہوں نے یہ آپریشن کیا ہے. اور یہ جو ایک اسپیسیفک جو گروپ تھا نا، اس کا بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ یہاں پر جب ان کو آپریشن انہوں نے کر لی اور سرچ کے دوران انہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ملی ہیں کہ جس سے مطلب خشک دودھ اور ایسی چیزیں کہ مطلب اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر مقیم تھے، مطلب کچھ ٹائم سے مقیم تھے، 2 4 5. مطلب یہ نہیں ہے کہ کل یا پرسوں آئے ہوں، کافی ٹائم اس کو وہاں پہ ہو گیا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کے قبضے سے بارودی مواد کے علاوہ رائفلز اور اس کے میگزینز اور دستی بم یہ چیزیں بھی برآمد ہوئی ہیں. صحیح. اچھا کاشان صاحب، یہ جو ایک تو یہ واقعہ ہو گیا، یہ لوگ پکڑے گئے یا وہاں پہ مارے گئے، جو صورتحال بھی ہوئی ہے، جو علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایک خاص مسلک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلکی یا اس وقت فرقہ وارانہ جو ایک ہوا کی کوشش ہے، اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ گزشتہ روز بھی ایک واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا. اگر اس ویک میں آپ دیکھیں تو 2 3 4 واقعات اوپر نیچے رونما. 3 علماء کرام کو شہید کیا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور کچھ تو ایسا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بالکل مسجد کے اندر بھی بالکل فائر کیا گیا ہے. بالکل. تو کہنے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اوور آل جو پولیس ہے وہ مختلف چیزوں میں ڈیوائڈ ہے. ثانیہ 9 اور 10 مئی کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے جو کردار تھے ان کے پیچھے بھی پولیس ہے، وی آئی پی کے ساتھ ڈیوٹی پر بھی پولیس ہے، مختلف جگہوں کی حفاظت پر بھی مامور پولیس ہے. تو آپ کے پاس پولیس اتنی نہیں ہے جتنے آپ نے ان کو کاموں میں انگیج کر دیا. اسی لیے آپ کو یہ اسٹریٹ کرائم ہو گیا، یہ رازدنی ہو گئی، یہ ٹارگٹ کلنگ ہو گئی، جیسے آپ نے علماء حضرات کا بتایا. تو یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو یہ وجہ ہی اس کی ہے. اچھا، ایک اور چیز، آج صبح آپ نے خود بھی کور کی ہوگی پریس کانفرنس سی ٹی ڈی کی،
اس میں ایس ایس پی صاحب نے کہا کہ بھتہ خوری کنٹرول ہو گئی ہے، اور پریس کانفرنس ختم ہونے کے چند ہی لمحوں کے بعد پشاور میں فقیر آباد میں ایک تاجر کے گھر کے باہر ایک بم پھینکا گیا اور اس کو وہاں پہ ڈرایا گیا. تو یہ مطلب بھتہ خوری ختم نہیں ہوئی ہے، شاید تھوڑا سا ہمیں کرٹین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میرا اپنا بھی ذاتی یہی خیال ہے، کیونکہ صبح جو ایس ایس پی صاحب نے آپریشن کی بات کی، جو اس پارٹیکولرلی آپریشن کی بات کی، تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. ان کے مطابق یہ کہہ رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کمانڈر زرشاد تھا، ان کا کمانڈر زرشاد تھا، جس کا ایک گروپ تھا، ایک چھوٹا سا گروپ تھا جو اس کمپاؤنڈ میں تھا. یہ تو 5 سے 6 مبینہ دہشت گردوں کی موجودگی کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے جو میپ اور چارٹ ہمیں بتایا تھا اس میں ان کی تعداد زیادہ تھی. تو 8 سے یا 10 لوگ تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پر، جس ٹائم پر یہ کارروائی ہوئی ہے، تو اس ٹائم پر کمپاؤنڈ میں یہ 5 سے 6 لوگ ہوں. دوسری بات جو آپ نے کی کہ ایکسٹارشن کے جو کیسز ہیں، تو اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ جو اسٹارٹ میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ اب اس حد تک آ گئے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھتے ہیں، اور نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے چلانا بھی شروع کر دیا ہے. یہ صورتحال ہے. اچھا کاشان صاحب، یہ جو ساری صورتحال ہے، اس تمام صورتحال کے اندر ایک پشاور کا شہری کیا سوچ رہا ہے کہ نہ تو وہ دہشت گردی سے محفوظ ہے، نہ وہاں پر جو بھتہ خوری ہے اس سے محفوظ ہے، نہ وہ راہزنوں سے محفوظ ہے، اور نہ پھر وہاں پہ جو اوورال ایک سوشل سیکیورٹی ہے اس کو وہ مل رہی ہے. کوئی بھی بندہ اٹھ کے باہر روڈ بند کر دیتا ہے، سرکاری املاک کو آگ لگا دیتا ہے. تو پشاور کا شہری کیا سوچ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں فہیم بھائی، پشاور کے شہریوں کی اگر بات کی جائے، اور پشاور میں جو بسنے والے تاجر برادری ہے یا جو پشاور کے شہری ہیں، جو تھوڑے سے جن کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ کہیں موو کر سکتے تھے، تو ہم کافی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو یہاں سے موو کر گئے ہیں، پنجاب کی طرف موو کر گئے ہیں، پنڈی، اسلام آباد، پنجاب کے کچھ شہروں کی طرف نکل گئے ہیں، کاروبار اپنا یہاں سے وائنڈ اپ کر کے وہاں چلے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک پرامن ماحول نہیں دیں گے لوگوں کو، تو وہاں پر نہ لوگ بالکل ایک آزادانہ طرح سے زندگی گزار سکیں گے، اور نہ ہی وہ کاروبار کر سکیں گے. تھوڑا سا جو تاجر، اب آپ نے جیسے آج بات کی، تھوڑا سا جو کوئی تاجر ہوتا ہے جو مطلب جس کا کاروبار تھوڑا سا وسیع ہونے لگتا ہے، اس کو یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. انڈسٹریل اسٹیٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں جو حیات آباد کی ہے، وہاں پر کتنے ہی لوگوں کو، کتنی ہی انڈسٹری بند ہو گئی ہے، لوگ اپنا کام وائنڈ اپ کر کے نکل گئے ہیں یہاں سے. مطلب ایک خوف پشاور میں موجود ہے. بہت شکریہ کاشان صاحب. کاشان سے آج ٹی وی پشاور سینئر کرسپونڈنٹ او سنگئی ذکر ہوکر چے ٹکتا آرڈر خ آپریشن اوشو خو خلق التا کمپاؤنڈ کے زیادو صرف یو کس وجہ شوی دی 2 زخمیان دی یا یو زخمی دی یا 3 زخمیان دی اغا فرار دی چرتن اور چرت دی دغا گیر چاپیرا ایریا انتہائی احمدہ اور چے زخمی با سمرا مزلو کی دا ہم پدے کے دا. خو بہرحال چے پولیس بیا آغی پسے با ہم لگیاوی او التنا آغوی دا وینو نمونے یا نور السبا ہم ملوشوی ابا ہم کافی حد پورے مددگار ہوئی اور قتل بدائی چی دا سی ٹی ڈی بیا سہ حد پورے ٹریس گئی. اور ہم وقت ہم نے جہت را کہہ دا اللہ پامان.